نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة أشد من الزنا. وقال في موضع آخر: لا يدخل الجنة نمام. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. د ختم د شروع کېدونه مخکې زه تاسو ټولو ته د یو درخواست کوم چې څومره خواتین حضرات راغلي دي ختم ته، نو دیو اکثریت د ختم د شروع نه والا تر د اخره پورې خبرې کوي او شور کوي. نه څوک په خبره باندې پوه شي او نه څوک په دعا باندې پوه شي. نو پکار ده چې ټول خپه اطمینان او په تسلی سره د کوم مقصد دپاره راغلي دي هغه خبرې واوري او د ځان سره څه نه څه یو څو نصیحتونه ویسي او په هغه باندې عمل وکړي او په زندګۍ کې راولي. اوس د ختم د شروع نه مخکې یو څو بطور نصیحت خبرې ذکر کوو. هغه دا دي چې کوم خراب صفتونه زمونږ به د خصوصا زمونږ په زنانو کې دي، هغه د ژبې یو ناکاره استعمال لی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي د ژبې یو څو قسمه ګناهونه دي چې کله یو انسان ماته د دوو شیزونو ذمہواري وکړي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي زه دغه انسان ته په جنت ذمہواري کوم چې زه به ورته الله رب العزت به د لازمي جنت ورکوي. هغه دا ده چې دا انسان په خپله ژبه باندې کنټرول وساتي او دویم چې د خپل شرمګاو حفاظت وکړي. نو د ژبې درې قسمه ګناهونه دي. یو په ژبه باندې غیبت کول، دویم چغلي کول او دریم په یو بل مسلمان باندې تهمت لګول. کله چې انسان همیشه د پاره رښتیا وایي او دا د رښتیا عادت وي، نو پرشتي د دغه انسان نوم د الله رب العزت په هغه کتاب کې ولیکي چې هغه د رښتیا ویونکو خلکو کتاب یو د هغو پکې نومونه لیکلی شوي، نو د دې انسان هم پکې نوم ولیکي. او چې کله د دې انسان تذکره کېږي نو وایي هغه پلانکې رښتونکې دا خبره کوي. او چې کله دغه انسان دروغ وایي نو دغه د دروغجنو په کتاب کې د دې نوم ولیکلی شي او دغه انسان به همیشه دپاره په دغه نوم باندې د دې ذکر کېږي چې دا پلانکې دروغجن. نو پکار ده چې مونږ همیشه دپاره رښتیا وایو او دروغ نه وایو. دا بعضې خلک چې څومره زیاتې خبرې کوي نو دیو اکثریت دروغ وایي، رښتیا خبرې نه کوي. دویم د دروغ ویونکي انسان باندې څوک اعتماد نه کوي. وایي دا اګدې بګدې وایي دروغ خبرې کوي، وایي دا ټیک نه وایي. یو مشهوره واقعه ده چې په یو غر کې شپنکۍ او ګډې او بزرې به ساتلې، نو دې اتفاقا یو ورځ شیطاني وکړه. دروغ یې وویل، خلکو ته چغې ووالې چې راشئ شر مخ راغلی دی او زما بزې ماتې کړي. خلکو ډانګي راواغستل او بس روان شو. د دې د حفاظت دپاره چې هلته ورغلی نو دغه شپنکي خندل، وایي ما خو دسه ګپ لګاو. نو ګپ یې نه لګاو، دروغ یې وویل. نو د خلکو هغه اعتماد په هغه باندې خراب شو. بله ورځ په حقیقت کې شر مخ راغلی او د دې په بزو باندې لګې شو او دې ډېرې چغې ووالې، خو خلکو وویل دا دروغ وایي. بله ورځ مونږ سره دروغ دوکه کړې وه، وایي مه ورځئ.
بشر مخه پورا کاروایی وکړه د دې ټولې بجلی ماتې کړي چې حقیقت ته خبره رااله نو واقع ده چې شر مخ راغلی و خو مسله دا وه چې د دې مخکې نه اعتماد خراب و نو د اعتماد د خرابېدو د وجې نه د دغه انسان په خبره باندې چا عمل نه کو مونږ دروغ ولې وایو مونږ دروغ د دې لپاره وایو چې دا مخلوق زمونږ نه راضي شي او دا مخلوق خوشاله شي د یو ملګري لپاره یا د بل یو چا لپاره چې دروغ وایي د دې لپاره چې زمونږ نه ملک صاحب او امیر صاحب او دا مالدار سړی او دا مخوري سړی دا زمونږ نه خفه نشي نو راشه دروغ ورته ووایو خو په دې ځای کې چې تا هغه خوشاله کړو نو الله دې خفه کړو خو دروغ ویل دا په یو دریو ځایونو کې دا جایز دي هغه چې کله ته د دوه انسانانو په مابین کې روغه کې او ته دروغ ووایې چې یار هغه پلانکي خو ستا ډېر صفت کو هغه خو ستا نه ډېر خوشحاله دی او تا ورسره خبرې ورانیتلي دي او بندي کړي دي او ته ورسره خبرې نه کړي او دی بل ته راشي او ته ورته ووایې چې هغه ستا ډېر صفت کو دی په خپل منځ کې په یو بل باندې اعتماد رالی اگر چې تا دروغ ویل نو دی روغه وکړي دویم د جهاد په میدان کې چې کله که د کافر د دوکه کولو دپاره دروغ ووایې نو په دغه دروغو کې تا ته ګناه نشته ځکه چې د یو مسلمان لښکر سره ته مرسته کې نو اگر چې ته دروغ ووایې نو سباق نه لري دریم خپلې زنانه ته دروغ ویل دا ټیک خو په صورت د دې چې کله یو انسان دا دونه وس او طاقت نه لري او د دې نه خپله ښځه د جامو او د پیشنونو مطالبې کوي او د هغه دونه معیشت نه نو که دا ورته دروغ وایي دا خاوند دی او سبانه ورته وکړي نو دا ښه خبره ده په دې کې ګناه نشته خو بشر د دې چې وس کې نه کېږي او چې کله دې وس کېږي هغه حاجتمند دی کپړې شلیدلي بوټان یې نه نو بیا به ورته لازمي کې بیا به ورته دروغ نه وي بیا ګناهګار دویم خراب صفت هغه چغلي کول دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي لا يدخل الجنة نمام چغل خور سړی به الله رب العزت جنت ته نه داخلي ولی چې دا د یو چا خبره راخلی او بل مسلمان دی کوي د دیو په مابین کې انتشار پیدا کوي نالګي پیدا کوي نو الله رب العزت به دغه انسان کله هم جنت ته نه نباس او د چغل خوري د وجنا غټ غټ خاندانونه دا بربادي پکور کې به اتفاقی راځي د یو چا خبره بغیر دلیل او بغیر تحقیق راغستل او بل تکول دا سخت ګناه ده الله به خفه کیږي امام غزالی رحمه الله په خپل کتاب احیاء العلوم کې واقعا ذکر کوي وی بازار کې غلام خرڅېدو یو کس په سراله چې دا غلام بزوالم کمی چې مالکو خرڅون کې هغه ټول غلام کو ته اخلي په غلام کې ډېر ښه صفتونه دي خو یو صفت پکې ډېر ناکاره دی هغه ویل چې څنګه وی چې کار کوي ښه برابر شپه ورځ خدمت کوي خو یو صفت ناکاره دا دی چې دا چغلخوري کوي هغه ویل چې دا خو څه طبیعه خبره نه ده کمزوري خبره ده دا چغلخوري دې کوي اگر اولګېدو او دا غلام واغس چې کله هم دا د ځان سره کور ته بوتلو دا غلام د دې سړي ښځې ته وایي وایي تا ته پته شته وایي ستا خاوند په تا باندې دویمه ښځه کوي او دا د فطرت خبره ده چې کله ښځې ته د دویمې ښځې وي نو هغه باندې بالکل اور بلیږي خفه کېږي ډېره زیاته
نو د خاون خلاف منسوبي برابر تیاری. نو چې کله ورته دا خبره وکړه نو هغه په ټینشن کې شو. ښځې وویل چې دې سره به اوس څه کوو؟ هغه ورته ویل دا ګرانه خبره نه ده، خو یو پلانکي ځای کې یو ملا دی، هلته به زه لاړ شم او تا به تا دپاره به چې کومه دی زه داسې طریقه وکړم چې ملا ده هغه ته به ووایو بس د دې غم به وکړي. هغه وویل چې دا به کېږي څنګه؟ ویل څه خرچه مرچه به پرې راځي؟ ما وویل خرچه پرې نه راځي خو یوه طریقه د هغه به کې. ویل چې څنګه؟ ویل هغه داسې چې دا تعویض چې کوي نو دا به ستا د دې خاوند د دې مرۍ سره خواته نږدې چې کوم یختی نو په دقه باندې به تعویض کوو چې کار ټیک شي. هغه ورته وویل چې صحیح ده، خو چې دا را کټ به کړي او ماله به یې راکړي زه به بې تعویض وکړم. او نن سبا دا جادوګر او دا کوډګر چې څومره مولان دي نو دومره یې ښځې دي چې به د بازارونو کې ګرځو، په هر ځایونو کې چې وینو نو اکثریت د دم په بانه باندې خلکو کاروبارونه شروع کړي دي او ښځې پسې منډې وایي لګې دي. نو د پردو خلکو سره هغه د پردو نامحرمو خلکو سره په یوه کمره کې او په یوازې ځای کې ناسته یو خبرې کوي او ګپې شپې لګوي او هېڅ قسمه په ذهن کې دا نه راځي چې دا ګناه ده. او بس دا ښځې به دغه پسې لګې دي خو چې په چا په سر دړي وي په دې باندې چا سحر کړی چا جادو کړی دی هېڅ سم نه وي، خو بس دا په دغه تعویضونو پسې هسې منډې وایي لګې دي او سخته ګناه ده، الله پې خفه کېږي. بهر کې دغه غلام رالی او دې ښځې سړي ته یې وویل ویل چې ښځې ستا خلاف منصوبه جوړه کړې ده ګورې تا وجني. هغه وویل چې څنګه؟ ویل چې ګوره بېګاله به ستا ښځه راځي او تا به حلالوي. نو هغه ویل چې ته ورته ځان هسې سترګې پټې که وده کېږه مه ورته ګوره چې دا څنګه راځي که نه راځي. چې کله د خاوند دې سترګې پټې کړې او ښځه راله نو هغې ورله د هغه ویښته د کټ کولو په نیت باندې راغلی و، اگر چې بد نیت یې نه و، خو بس एकदम خاوند ګیره کړل چې ښه ته اوس ما لالې. بس سړی را پاڅېد او بس एकदम یې ښځه مړه کړه. د ښځې رشته دار رال سړی یې مړ کړو. په قام او قبیله او محله کې انتشار خور شو. دا په څه خبره باندې؟ دا په یو وړوکې خبره باندې چې هغه غلام شغلي کوونکی و. شغلي وکړه د دوو په مابین کې او غټ انتشار او غټه فتنه خوره شوه. نو چې کله هم په کور کې په محله کې داسې خلک وي چې هغه چغلخوري کوي نو هلته امن نشي راتلی، هلته مینه محبت نشي راتللی، هلته دین نشي راتلی، هلته به همیشه دپاره انتشار وي، همیشه دپاره به نالګي وي په هغه محله کې. او دا بل څوک نه وي، دا چېرته یوه نیمه زنانۍ یا یو نیم سړی هغه راولېږي په هغه کلي کې یو څو خلکو مابین کې شیطانت وکړي، چغلخوري وکړي، د هغه نه انتشار جوړ شي. دریم خراب صفت هغه تهمت لګول دي چې کله هم زمونږ دوه زنانه را یو ځای شي نو بله وایي دیو په ما پورې خبرې وکړلې، دیو پلانکې کار کوي، دیو دا کوي، دیو دا کوي. یا داسې راځي چې یوه زنانه چې کله هم د بلې زنانه غیبت کوي نو داسې نه وایي چې دې دا کار کړی، وایي الله دې وبخي خو دا پلانکې کار پکې وکړه دعا ورته وکړئ. نو داسې لکه د خلکو ته داسې شو کې چې ما خو ته د مغفرت دپاره دعا وکړه خو په ذهن کې د هغه باندې تهمت لګول وي، د هغه بېزتي کول وي، نو په مړینې باندې هم نه معاف کوي. ژوندی خو جدا خبره ده. نو پکار ده چې دا زنانه بدي څو خبرو باندې چې هغه غیبت کول دي، چغلي کول دي، تهمت لګول دي، د دې نه ځان وساتي. که اوس یو سړی وایي چې په دې کې دا کار شته ما پکې لیدلی دی زه ځکه دا خبره کوم، نه نه بیا به هم دا خبره نه کې
ولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک دی چې کله تا په یو انسان باندې پرده راواچوله د قیامت په ورځ به الله رب العزت په تا باندې پرده راواچي. ځکه چې د قیامت په ورځ به یو غاړ میدان حشر ټول خلک به راجمعي او تا د هغه خلکو د مخې راپاڅئ او تا د چې کومه ستا ګناهونه او ستا ټولې کوتاهیانې در مخې ته تا دا کول تا دا کول، نو ته به په هغه ټایم کې څه کې؟ خو که چېرته تا دلته په دنیا کې یو مسلمان خور یا په یو ورور باندې پرده راچولې وه، نو د قیامت په ورځ به الله رب العزت تا هم د دغه میدان حشر نه سیټ ته کې پرده به د باندې راواچي، تا ته به ووایي پلانکیه تا دا ګناه کړې تا دا ګناه کړې تا دا ګناه کړې، خو ګوره زه تا ته څه نه یم ګورې ها، ولې ته هلته زما په یو بنده باندې پرده راچولې وه، نو نن زه په تا باندې پرده راچوم. نو پکار ده چې کوشش وکړو چې په دغه یو بل په غیبونو باندې د یو بل په کوتاهو باندې مونږ پرده راواچو. داسې نه چې هغه ته تیار نه شي چې پلانکې به دا غلطي کله کوي، چې زه پسې خلک خبر کړم او خلکو ته ووایم، او چې کله هم ته په یو چا پسې وخاندې بعضې کتابونه دا ذکر کوي، نو وایي هغه انسان ته د هغه پورې وایي داسې مرګ نه راځي چې څو پورې پسې بل چا خاندلي نه، نو نه په چا پورې خندا کول نه چا پورې تهمتونه دا لګول، د دې نه ځان ساتل دا وړوکې خبره ده چې موږ یې په خوله باندې وایو ډېره وړوکې خبره ده، خو په حقیقت کې ډېره لویه خبره ده. ګورې ښه چې د دې ژبې په کنټرول موږ بالکل ځان قابو کې وساتو، چې چا پورې غیبت ونه کړو، د چا چغلي ونه کړو، چا باندې تهمتونه ونه لګو، او زمونږ نه اخیری خبره ته دا کو چې زمونږ په دې کورونو کې خصوصا په دې علاقه کې خواښې د انګور سره او انګور د خواښې سره بس لګي ټول ورځ په کور کې بس دغه کرکټ شروع وي، یو ته خبرې سناوي بل ته خبرې سناوي. پکار ده چې دواړه طرف ته سوچ وکړی شي چې دا انګور به دې خبره سوچ وکړي چې زه چې د چا په سترګو راغلی یم نو هغه د دې ښځې زوی دی چې د دې نه پیدا دی، دې اوس سخته تېره کلې ده چې زه د دې هغه خپل خاوند د مور ته تکلیف او ضرر ونه رسوم. که دا سوچ یې وکړو نو بس امن دی، هېڅ هم نشته. او که خواښې د دې خبرې سوچ وکړي چې دا پردۍ غټه کړې ده، دا جینۍ بل چا په کور کې غټه کړې ده، بل چا لویه کړې ده، بل چا یې تربیت کړی دی، او زما د زوی په سترګو راغلی ده، نو په کار ده چې زه د دې خیال وساتم، نو په کور کې به امن راشي، بیا به جګړې نه وي. دا خبرې معمولي زموږ په دې خولو باندې، او په حقیقت کې په دې باندې چې کله عمل وکړی شي نو د خوشحالۍ زندګي به زموږ د ټولو نصیب شي. عزت دې موږ او تاسو له په دې ماتو ګډو خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.